موبایل خو به ستاسو سره وي، خو تاسو د خپل موبایل حفاظت چې دی دا نه کوئ. د دې د لاسه ستاسو قیمتي ډیټا چې ده دا ضایع کیدی شي. ستاسو د کور تصویران ویډیوګان چې دي دا هم لیک کیدی شي. ځینې کسان به چې په موبایل کې موږ نه ساتو. که تاسو په موبایل کې نه ساتئ، خو که ستاسو موبایل هیک شي نو د هغې په ترو هم وته شي. که ستاسو اکاؤنٹ هیک شي د هغې په ترو باندې هم وته شي. که تاسو موبایل ماشومان له ورکوئ د هغې په ترو باندې هم ستاسو د فیملۍ تصویران ویډیوګان چې دي دا وته شي. نو د خپل موبایل چې دی د دې حفاظت کوئ. هیک کیدی دا دي چې اکثر تاسو ځینې کسان چې دی هغه دوکه کوي. دوکه یې دا کوي لکه نن سبا چې دی د رمضان ریلیف پیکیج په باره کې هم ځینې میسیجونه کېږي او تاسو ته وایي په دغې لینک باندې زور وکړئ، چې په هغې لینک تاسو زور وکړئ، په هغې کې تاسو خپل اکاؤنٹ ورکړئ نو ستاسو اکاؤنٹ هم هیک کیدی شي، ستاسو موبایل چې دی دا هم هیک کیدی شي. دغه شانتې ځینې کسان وایي دا پری ایم بي ده، لکه یا دغه شان د رمضان وایي یا وایي د اختر پری ایم بي ده یا وایي د جشن ازادۍ ده، په دې لینک باندې زور وکړئ. نو چې په هغې لینک باندې زور وکړئ هلته کې تاسو خپل اکاؤنٹ ورکړئ، اکاؤنٹ هم یې هیک کیدی شي. ستاسو موبایل چې دی د هغې ټول کنټرول چې دی هم هغې کس ته چې دی دا تللی شي. یو بل دا هر قسمه اپلیکیشن چې دی هغه په موبایل کې مه انسټال کوئ. اکثر موږ چې دی د پلی سټور نه اپلیکیشن چې دی هغه نه انسټال کوو، موږ لاړ شو د ګوګل نه په اے پي کې فایل کې چې دی هغه انسټال کوو. په ګوګل کې چې کوم دغه دی د اپلیکیشن دی دې له هلته پلی سټور والا اجازت نه ورکوي، لکه دې چې دی سکور نه لکه محفوظ نه، نو د دې د وجې نه دې بیا په ګوګل کې چې دی هلته کوي نو خلک اکثر د ګوګل نه چې دی دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کوي. نو که دغه تاسو انسټال کوئ نو د هغې د لاسه چې دی هم تاسو ته مسله جوړېدی شي، ستاسو ډیټا چې دا هم د هغې د وجې نه لیک کیدی شي. بل لا که دغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو له مکمل اجازت چې دی دا مه ورکوئ. که تاسو مکمل اجازت ورکړئ د خپل ګیلري اجازت یې وله ورکړئ، د خپل کال ستاسو چې کومه د کال هسټري ده د هغې اجازت یې وله ورکړئ، د خپل ستاسو د رابطې کومې نمبر د هغې اجازت یې وله ورکړئ، نو ستاسو هغه ټوله ډیټا چې ده هغه رااخیستی هم شي. نو که هر کله تاسو دغه شانتې اپلیکیشن انسټال کړئ په موبایل کې نو هغې له دا قسمه اجازت چې دی دا مه ورکوئ. بل دا چې خپل موبایل چې دی دا ماشومان له مه ورکوئ. که په دې کې اکاؤنټونه کولاوي نو دا والا مه ورکوئ، ځکه اکثر ماشومان یې په وټساپ باندې چې دی هغه دغه د سټیټس د آپشن چې دی هغه ووایي نه کیمران شي، چې کیمران شي نو د هغې په ترو باندې هم تصویران چې دی هغه ستاسو د فیملۍ چې دی هغه لیک کیدی شي. دغه شان دی فیسبوک یې کولاو کو په هغې کې د سټورۍ د آپشن والو نو ډایرکټ کیمره چې دی هغه کولاویږي. چې کیمره کولاو شو او هغه په کور کې وګرځوله نو هغه له هم ډایرکټ چې دی هغه ورخېجولی شي. او تاسو ته خو پته ده زموږ پښتنو ته داسې پته ولګي چې فلاني د کور ویډیو راغلی ده یا ماشوم نه په غلطۍ باندې شوي ده، نو تا ته به دا نه وایي چې دا ویډیو شوي ده دا ویډیو ختمه کړه، خو ډایرکټ چې دی د هغې نه به یا سکرین ریکارډینګ کوي یا به هغه ویډیو چې ده دا به ډاونلوډ کوي او یو او بل ته چې دی دا به ښایي. نو خپل حفاظت چې دی دا په خپله وکړئ. بل لا چې د موبایل سره انټرنیټ نه نو دا بیا ایکس هم نشي کولی، دا بیا نه هیک کیدی شي، نه ستاسو ډیټا چې ده دا لیک کیدی شي. خو کله چې د دې سره انټرنیټ یو ځای شو نو په هغه وخت کې چې دی تاسو ته نقصان چې دی دا در رسولی شي. نو د خپل موبایل حفاظت چې دی دا په خپله وکړئ.